السلام علیکم. زه نن یو څو پښتنو زلمو را بللم او هغې ما سره د پښتنو په سیاست او خصوصا د پښتنو په تاریخ خبرې اترې کول غوښتل. په دغې خبرو اترو کې یو ځوان یو تپوس وکړو او هغه دا ده چې رزق الله پاک ورکوي، کائنات الله پاک جوړ کړی دی. نو زمونږ په دې معاشره کې دا یو کس غریب ولې وي او دا بل مالدار ولې وي. ساده شانتې خبره ده خو د دې اهمیت ماته ښکاري. زه په دې باندې تاسو سره اقتصادي او سیاسي خبره کول غواړم، چونکې زه نه عالم یم او نه ما سره دا حق او اختیار شته چې زه د دین په حواله باندې خبره وکړم. نو زه به د دنیاوي علومو مطابق خبره کوم. بیا ملګري چې کوم عالمان دي نو هغې په کمنټس کې سندونه یا خپل خیال چې دی نو هغه د مذهب په حواله باندې ورکول شي یا ما هم پوهولی شي. تاسو که وګورئ نو په دې کائنات کې مخلوقات چې دي نو هغه په لکونو کې دي. انسان اشرف المخلوقات ضرور دی، خدا یوازې مخلوق نه دی، په دې کائنات کې په لکونو مخلوقات دي. د یو ساینسي اندازې مطابق چې تر اوسه معلوم شوي دي نو صرف د اوبو جاندار چې دي چې په اوبو کې کوم ژوند دی نو د 2 لکه نه زیات د هغې د ژوند قسمونه چې دي نو هغه صرف په سمندرونو په اوبو کې د مخلوقاتو تر اوسه پورې معلوم شوي دي. روزانه ساینس تحقیق کوي نو یو نوی مخلوق چې دی هغه مخې ته راځي. ګونګې چې ورته موږ وایو یا الو چې ورته موږ وایو نو صرف د دې یوې مرغۍ 15,000 اقسام چې دي نو هغه تر اوسه پورې معلوم شوي دي. نو دومره وسیع کائنات دي، دومره زیات مخلوقات دي، خو دا ټول مخلوقات چې دي نو په هر لحاظ باندې برابر دي، د ژوند په لحاظ باندې. فرق چې دی نو هغه په انسان کې دی. هر هغه ذریعه د ژوند چې هغه د انسان په قدرت په قبضه کې راغلې ده نو هغه ټول انسانانو ته یو شانتې نه رسي او هغه ذرایع چې هغه د الله پاک په کنټرول کې دي هغې ته لا د انسان هغې ته اختیار نه دی ورکړی شوی نو هغه ټولو خلکو ته برابر ملاویږي. لکه تاسو وګورئ نور وګورئ، تاسو وګورئ هوا وګورئ، تاسو وګورئ باران وګورئ. نو دا بغیر د رنګ، نسل، د عمر، د مذهب، د مسلک، د فرقې ټولو انسانانو ته یو شانتې ملاویږي. الله پاک د رزق وعده کړې ده او دا بالکل درسته وعده ده، دا زموږ ایمان هم ده او دا ساینسي طور هم. خو په دې رزق مطلب لکه هغه من سلوا والا رزق نه دی، هغه دا نه چې تیاره نوړی یا تیار خوان به د اسمانونو نه راکوزیږي. د هغې دپاره د یو محنت او د جدوجهد خبره شوې ده. خو د رزق او وعده چې ده نه هغه د رزق ذرایع دي، هغه ځمکه ده، هغه بیا په دې ځمکه کې هغه یو طاقت چې هغه فصلونه کوي، بیا په دې ځمکه کې معدنیات، بیا په دې ځمکه ځنګلونه، غرونه، صحراګانې، بیا په دې ځمکه باندې اوبه، په دې ځمکه بارانونه. نو دا کم ناجایزه قبضه چې د سرمایه‌دارانه نظام لاندې شوې ده او انسانانو یو ریاست جوړ کړی دی، یو ملک یې جوړ کړی دی، یو معاشرت یې جوړ کړی دی، بیا پای کې ادارې جوړ کړي دي، بیا قانونونه جوړ کړي دي. نو دا یو قسم لا زورورو او جابرو خلکو لا تحفظ دی. هر هغه خلک چې هغه د رزق او د آمدن په دې ذریعو په څه نه څه شکل قابض شي او دغه قبضه بیا ساتي او نور خلک یو ځپلې ژوند تېروي. د دې د وجې نه په انسانانو کې فرق راځي، یو طبقاتي سماج چې دی نو هغه مخې ته راځي. که تاسو دا وګورئ اسم قانونا په دنیا کې او بیا زموږ په ملک کې څونه د پاکستان دا څونه دوتر دا ځمکه چې ده نو دا د نومې سړي نه ده، قانونا چې ده نو دا د حکومت پاکستان جاګیر دی، جایداد دی. او دا په کوم طریقه باندې چې موږ ته منتقل شوی دی په یو سلسله کې نو دا چې کله هم حکومت وغواړي نو دا جایداد هغې اخیستی شي د دې موږ یو عارضي مالکان یو د قوانینو مطابق. اوس خبره دا ده چې په کم وخت کې کم یو پټواري، کم ګرداور، کم تحصیلدار هغه چېرته د بل ستارې نه سیارې نه راکوز شوی دی او دلته خلکو پسې جاګیرونه لیکلي دي، دوترې جایدادونه یې لیکلي دي. دا ټول په څه نه څه طریقه باندې
د ظلم د زور او د جبر لاندې څنګه چې په هغه یو انګریز لیکوال وی چې زه څومره اوچت او بلند عمارت ته وګورم نو ماته په بنیاد کې هغه مرکه کاری ښکاري. بیا یو بل لیکوال وی چې د هر کامیابی شاته یو جرم وي. خبره دا ده چې جرم وي خو زمونږ په سرمایه‌دارانه نظام کې د دولت ارتکاز سو خاص لاسونو ته او عام عوام د هغې نه محروم ساتلو لپاره چې کوم جرایم کېږي نو دغه جرایم له یو قانوني شکل چې دی هغه نظام ورکړی دی. نو که تاسو اخلاقیاتو ته راشئ، انسانیت ته راشئ، سړیتوب ته راشئ او بیا د الله پاک حکم ته قرآن ته راشئ، د حضور پاک تعلیماتو ته راشئ، اسلام بنیادی طور راغلی د سرمایه‌دارانه نظام خلاف. دا جدا خبره ده چې اسلام نوم خلکو استعمال ک او د سرمایه‌دارانه نظام ته د تحفظ ورکولو لپاره. په دنیا کې یو سرمایه‌دارانه نظام دی، کیپیټالیزم دی. د هغې په ضد کې په یو وخت کې یا اوس هم چې دی نو کمیونیزم، مارکسیزم، سوشلیزم، کیپیټالیزم چې دی نو دا خونخواري ده، دا د بل انسان وینې څښل دي. کمیونیزم چې دی نو هغه که چرته په یو برابر بنیاد باندې انسانانو ته د ژوند حق ورکوي، خو هغلته هم یو انسان چې دی نو مشین نه دی چې هغه ته د تیل مبلولو ضرورت وي، صرف ډوډۍ، جامه، کپړه نه وي. انسان یو مکمل مخلوق دی او د ده دننه یو نفسیات دي، خواهشات دي، یو روحانیات دي. بیا د کمیونیزم د کفر او د اسلام نه قطع نظر زه د اکنامک سیستم خبره کوم. بیا د کمیونیزم په سیستم کې سړی خو په خېټه موړي خو د ده روحاني لوګوي هغه نه ختمېږي. زما ذاتي شخصي خیال دی د تجربې لاندې د کتابونو د مطالعې نه پس چې اسلام په دنیا کې واحد یو هغه نظام دی چې هغه کې هغه د کیپیټالیزم په ضد دی، د سرمایې خلاف دی او دا بیخي لکه د مارکسیزم هغه تصور چې دی چې د ضرورت مطابق چې دی نو هر چاته دی په آسان او په سهولت باندې د هغه د امروزه ژوند هغه ضرورت ورسي او غذایات هغه سرپلس چې دی نه په غریبانو کې تقسیم شي، د صدقه، د خیرات، د زکات، د فطرانې او دغه شانتي نور د ټیکس قوانین چې هغه حکومتونه د هغې نفاذ کولی شي. خو کمال بیا اسلام کې دا دی چې په هغې کې هغه روحاني تشنګي او هغه خلا نشته کوم چې د مارکسیست اکانومي مارکسیزم کې کوم روحاني خلا راځي هغه نشته. اوس خبره دا ده چې زمونږ د خلکو به عزتي مسلمان موږ هیڅ مشکل نه دی چې موږ د غریبۍ نه، د محرومونه، د جهالت نه، د دې ټولو تکلیفونو نه ووځو او هغه دا ده چې موږ د الله دغه رسۍ مضبوطۍ سره ورسو، مکمل طور موږ په اسلام کې داخل شو. زمونږ حکومتونه په ټوله نړۍ کې اسلامي بادشاهان چې دي، اسلامي ملکونه چې دي نو د هغې اشرافیه ولې د شریعت نه تښتي، ولې د اسلام نه تښتي؟ هغه وجه دا ده چې اسلام د عام خلکو د پیدې دی، په هغې کې دغه خواص نشته. نو هغې په دغه اسلام په نوم باندې خو زمونږ استحصال هم کوي، موږ وژنیم، خو دغه اسلام ته هغې خپله مخلص نه. بیا د بده مرغه په اسلامي نړۍ کې د اسلام په نوم چې کوم سیاست کېږي نو هغه هغه شانته یو مخلص کوشش نه دی د نظام دپاره ګڼي. زمونږ پاکستان کې چې اسلامي پارټۍ که هغه په حکومتونو کې راغلي او که نه راغلي، کې مضبوط طاقت او که ورکوټ نو ریاست قدم په قدم د دغې مذهبي جماعتونو محتاج کېږي او دغه مذهبي جماعتونه د عام قوانین سازۍ کې او عام مسلو کې د حکومت مدد کې او د هغې یو طاقت شته. نو دغه طاقت په اصلي معنو کې د دین محمدي دپاره نشي کېدی. نو که چرې موږ په صحیح معنو کې اسلامي معاشرت قایم که نو بیا به ټول خلک برابري، ټول خلک به د انسانیت یو ژوند تېري. اجازه غواړم د الله په امان.